اے خلکو د خیانت نه ځان وساتئ، د دوکو نه ځان وساتئ، د دوکو نه ځان وساتئ. که دوکې مو چېرته شروع کړئ په دې دکاندارۍ کې او په دې اخیستلو کې، په دې منصبونو کې، رب العالمین به ګوره تاسو نه ایمان واخلي. ایمان به د کې سره پاتې نشي. دا خلک بې ایمانه دي د رسول الله په نسبت باندې. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي لا یزني الزاني، زناکار سړی چې کله زنا کوي او هو مؤمن، په دې کې د سره ایمان نشي پاتې کېدی. یو سړی زنا کوي او هغه مؤمني، محدثین به د حدیث ډېر توجیهات بیانوي. یو سړی چې غلا کوي رسول الله فرمایي په دې کې ایمان نشي پاتې کېدی. یو سړی چې شراب څښي په دې کې ایمان نشي پاتې کېدی. ابو هريره سے فرمایي وې کوم سړی چې یو قیمتي مال چې خلق هغه له خپل سترګې او نظر وروچتای، هغه ډاکه کې غلای کې، وې د انسان کې د سره ایمان نشي پاتې کېدی. لکه راوس اختطاف، د چا گاډي تختول او د چا بچی تختول، د چا ورونه او پلرونه، او دغه په مقابل کې به مال طلب کول. رسول الله فرمایي چې په دې انسانانو کې بل سره ایمان بالکل نه. دا څه کمال نه دی بلکې دا تاوان دی. د ایمان سره مخامخ کړي د زوال سره. او بیا دا خبره وکړه چې په تاسو کې یو کس ګوره خیانت نه کوي چې د کې د ایمان پاتې شي. ځان وساتئ، ایاکم فایاکم و ایاکما. ای خلکو د خیانت نه ځان وساتئ، د دوکو نه ځان وساتئ، د دوکو نه ځان وساتئ. که دوکې مو چېرته شروع کړئ په دې دکاندارۍ کې او په دې اخیستلو کې، په دې منصبونو کې، رب العالمین به ګوره تاسو نه ایمان واخلي. ایمان به د کې سره پاتې نشي. دا خلک بې ایمانه دي د رسول الله په نسبت باندې. عبدالله بن عباس فرمایي د خیبر په ورځ باندې څه خلک د محمد رسول الله د ملګرو نه راغله او دوی ویل فلان شهید، فلان شهید، فلانې شهید شو، فلانې شهید شو. وی د یو کس په باره کې ویل چې هغه هم شهید شو، د رسول الله خادم و. رسول الله ورته ویل کالله داسې نشي کېدلی، انی رأیته فی النار فی بردة غلاها. وی ما دا ولیدو چې د یو چپن غلا کړی و، الله د حق چپن د وجې نه د جهنم په دې منځ کې وغورځو او اوس هم هلته سوځېږي. او بیا رسول الله ویلي چې ابن الخطاب عمر صاحب یې ویلي اذهب لاړ شو دې خلکو کې داسې اواز وکړه چې جنت له به داخلېږي نه مګر مؤمنان انسانانو. نو عمر صاحب فرمایي وی زه لاړم او دې خلکو کې مې داسې اعلان وکړي چې الا خبردار انه لا يدخل الجنه الا المؤمنون، جنت له نه داخليږي مگر مؤمنان. دلیل په دې باندې چې کوم انسان خیانتونه کوي رسول الله فرمایي دا غنه به الله ایمان واخلي. ایمان دغه بالکل ایمان نشته. قران کې رب العالمین فرمایي ويل تبيدا للمطففين، دا من اق انسان چې په دې سودا کې کمی او زیاتې کوي، په درنده اخلي او پسپکه باندې خرڅي. خراب مال هغه د کونم په ولکونم باندې خرڅي. دسي انسانان رب العالمین فرمایي چې الله دې جهنم